अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दे چې مینوال په خیر او عافیت سره هغه مسائل کم چې ذکر کېدل نو د هغه مسائلو نه یو مسله دا هم ده. دا مسله صحیح بخاری 2227 کې ذکر کړې ده په باب د اسم منبع حرن کې چې حدیث قدسی دی چې الله کې عدالت کې مجرم د الله پاک د عدالت مجرم بسو کی. حدیث قدسی کې راځي چې قیامت پر ورځ به درې قسم خلق د الله پاک په مجرمانی د الله پاک مجرمان بلغ درې قسم خلق چې هغه په خپل ځان باندې گواہی کوي. یو هغه شخص دی چې هغه د الله په نوم باندې قسم وکي، عهد وکي او دغه عهد او لوز مات کړي. دویم هغه کس دی چې هغه آزاد انسان خرڅ کړي او د هغې قیمت وخوري. دریم هغه کس دی چې هغه د هغه سره مزدوري وکي، ثابت ورځ کړاو وکي، محنت وکي، مشقت برداشت کړي او دی د هغه مزدوري ورنه کړي. د درې قسمه اشخاص او انسانان مسلمانان چې د دوی لپاره د الله پاک په عدالت کې هغه کس مجرمي چې څوک دا کار کوي دی په خپل مدعي به جوړیږي. او دا خبره صحیح بخاری کې ذکر ده په باب د اسم منبع حرن کې. نو د الله پاک د عدالت نظام بچ کول پکار دي. موږ د دنیا د عدالتونو نه دنیوي مظلومانو نه ځان نه بچ کو، لیکن د قیامت ورځ هغه ډیره زیاته سخته ده. او الله پاک دې موږ د داسې عدالتونو نه چې الله پاک په خپل ذات قهار سره دغه عدالت قائم کړی او سزا او جزا ورکړي. الله پاک دې موږ ټول مسلمانان د دغه نه وساتي.